السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو غلکلی وایو امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ دوستانو ظالم تر په منصیره کې خپل ماشومه ورېره ډېره زیاته په بېدردۍ سره قتل کړه دغه ظالم تر په کور کې کوترې ساتلې وې چرګانې ساتلې وو دغه چرګانو چې کله دغه ماشومه ورېره ولګله نو ظالم تر خپله ماشومه ورېره په خپلو لاسو باندې ډېره زیاته په بېدردۍ سره قتل کړه په کومه طریقه یې قتل کړه دغه ماشومې ورېرې اخر داسې کومه غټه ګناه کړې وه ترې په خپله خوله باندې پولیسو ته ټول بیان تیر کړی دی د ټولو خبرې سره په دې ویډیو کې شریکوم د دغه رنګې نورو ښایسته معلوماتو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ تر دې نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي دوستانو ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته شوې ده د ظلم انتها شوې ده یو ظالم تر خپله ماشومه ورېره په خپلو لاسو باندې ډېره زیاته په بېدردۍ سره قتل کړې ده په دې طریقه باندې قتل کړې ده چې خپله ماشومه ورېرې په چاړه باندې الاله کړې ده ولې الاله کړې په دې خبره باندې الاله کړې چې دغه ماشومې ورېرې د دغه تره چرګان ټنګول چرګانو سره به لوبې کولې خو دغه تره ته چرګان ډېر زیات ګران وو دغه تره به چرګان جنګول او په هغې باندې به پیسې ګټلې دغه پیسو ګټلو په وجه باندې ورته دغه چرګان ډېر زیات ګران وو چې کله دغه ماشومه ورېره دغه چرګانو را ورغړې ده نو دغه تره په دغه چرګانو باندې ډېره زیاته غوسه ورغړې ده چارې راغستې ده او خپله ماشومه ورېرې په هغه وخت کې د غوسې په وخت په ځان نه دی پېښ شوي او خپله ماشومه ورېرې الاله کړې ده او بیا د هغې نه بعد تښتېدلی دی پولیس تر اوسه پورې د هغه په لټون کې کامیاب نه شول آیا دغه ظالم تره کم خوا لاړو دغه ظالم تره په کومه باندې لاړو خو پولیس هغه پسې لټون شروع کړی پولیس وایي چې موږ نه دوه درې ورځې ټیم راکړې په دوه درې ورځو کې به موږ د ستاسو قاتل ګرفتار کړو د دغه رنګې نورو ښایسته معلوماتو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ تر دې نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام